کرام دنیا کې وخت د ټولو اشیاو نه قیمتي شی دی. الوقت اثمن من الذهب، وی دا وخت د سونې نه هم زیات قیمتي دی. دنیا کې چې څومره قیمتي شیزونه حاصلیږي د دې وخت په برکت باندې حاصلیږي. دی وجې نه عزتمندو وخت ضایع کول دا د انسان داسې دي لکه چې سونه ورسره په لاس کې وي او اوبو ته یې غورځوي، چاندي ورسره وي او پیسې او ډالرې ورسره وي او اوبو ته یې غورځوي او ضایع کوي. که یو انسان عالم جوړیږي نو دا وخت او دا زمانه هغه ښځې کې صرف کړي نو عالم ته جوړ شي. که یو انسان بهترین ډاکټر جوړیږي نو هغه د وخت قدر وکړي نو هغه وخت دله هغه مهارت ورکړي او مشهور ډاکټر جوړ شي. یو بزنسمین تاجر د وخت د قدر د وجې نه لوی بزنسمین جوړ شي. نو دا وخت ډیر زیات قیمتي شی دی عزتمندو، او دا څومره قیمتي شیزونه چې موږ ته ښکاري په دې ټولو باندې وخت تیر شوی دی او ډېرې زمانې بعد بیا هغه یو اعلی شی د هغې نه جوړ شوی دی. دې وجې نه فارسی یو شاعر دی هغه شعرونه وی قرنها باید تا یک سنگها را آفتاب، لال گردد در بدخشا یا عقیقا در یمن، ماهها باید تا یک پم بدانا بادکش، جام گردد شاه را یا شهید را کفن، سالها باید تا یک کود کے از درس علم، عالم نیکو گردد یا شاعر شیری سخن. وی چې ته ګورې چې په بدخشان کې دا لالونه او یا عقیق په یمن کې جوړیږي نو دا ډایرکټ په کاڼو کې داسې نه پیدا کیږي. په دې قرنها باید تا یک سنگها را آفتاب، وی د یو کاڼي نه چې د نور په شان ځلیدونکې کاڼی جوړیږي په دې باندې صدۍ تیریږي، سلونه کاله چې تیر شي په کاڼو باندې نو په کاڼو کې د آفتاب په شان ځلیدونکې کاڼی پیدا شي. لال گردر در بدخشا یا عقیقا در یمن، نو بیا د یمن عقیق تی جوړ شي یا د بدخشان لال تی جوړ شي. ډایرکټ د کاڼي نه جوړیږي، ټول کاڼي برابر نه دي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه یو شعر ویلی دی، وی محمد بشر لیس کالبشری او یاقوتة حجر لیس کالحجری. وی یاقوتم کاڼی دی او د باجریم کاڼی دی. نو څنګه چې د یاقوت او د باجرۍ کاڼی برابر نه دی، دغه شان نبی علیه السلام هم بشر دی، موږ هم بشر یو خو برابر نه یو. نو بهرحال عزتمندو بیا شاعر وی ماهها باید تا یک پم بدانا بادکش، وی د پنبې د دانې نه چې کله دا مالو جوړیږي نو په دې باندې میاشتې میاشتې اوبه وشي او هغه زمیندار د هغه پټي او د هغه پنبې د هغه دانې د هغه بوټو د هر شر نه حفاظت کوي. نو چې کله د هغه پنبې دانه غټه شي او د هغې نه مالوچ روزي، پنبه روزي، نو بیا د هغه وخت او هغه محنت قدر بیا را معلوم شي. د دې نه بیا د شهید کفن او د بادشاه سوټ جوړ شي. ته چې بادشاه ته ګورې یا ډېرې مزېدارې جامې اچولې دي، نو په دې مزېدارو جامو باندې یا د شهید کفن ته چې یو مقام حاصل شوی دی نو د وخت پې لګېدلی دی، ټایم پې لګېدلی دی، د چا پې عزتمندو سروس لګېدلی، محنت خدمت پې لګېدلی دی. نو د هغې نه پس بیا د هغه پنبه د بادشاه او د شهید تن ته رسېدلې ده او بدن ته رسېدلې ده. ګینې داسې ډېرې پنبې دانې وي ضایع شي، خو چې چا سره خواري شي دقه رنګې وایي وی ماها سالها باید تا یک کود کې از درس علم. دقه رنګې چې یو ماشوم نه یو بهترین انسان، یو لوی شاعر او یو لوی عالم جوړیږي نو دا اچانک جوړ نشي چې د مولا صاحب زوی دی او مولا شو او د شاعر زوی دی او شاعر شو. نه، علم خواري غواړي
او دغه رنګې په دې باندې کلونه ولګي په یو کودک یو ماشوم باندې او د علم په چکۍ کې دا تاو راتاو شي او د مور او پلار مینه خپله مینه بچي سره پرېږدي مدرسې ته سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته ولیږي نو د دې نه پس عالم نیکو گردد یا شاعر شیری سخن نو یو لوی ستر عالم تی جوړ شي یا شیرین زبانه شاعر تی جوړ شي نو بهرحال عزتمند وخت ډیر قیمتي سیز دی الوقت سیف دا وخت یو تلوار دی فقطعه په دې باندې څه کر کروندو که څه پې کټ را کټ کا چاقو چاړه د سره لاس کې ټماټر پیاز وغیره پې کټ کا څه کار ته والا والا قطعک یعنی دا به تا کټ کی وخت قیمتي چیز دی چې د دې ته قدر نه کې به دا هم تا کټ کوي وایي ته ډېر کمعقل سړی ته ډېر ناشکره سړی او تا سره بیا عزتمند وخت هم بې وفایي کوي چې دا وخت ستا په کار نه راځي دې وجې نه نوجوانۍ کې چې ستا بدن کې طاقت وي ته دې وخت سره وفاداري وکړې دا ښه شیونو کې خرچ کړې نو دا وخت دومره عزتمندو شکر والا شی دی او د شکر او ښه بدله تاله درکوي چې په بوډاوالي کې بیا دا تاله ښه بدله درکوي نو عزتمندو دې سره به بې وفایي نه کې الله قیمتي سیز چې کوم دی وخت رالیږلی الله قسم خوري په قرآن کې والعصر زما دې په زمانه باندې قسمي نو الله چې په کوم سیز باندې قسم وخوري نو هغه شی قیمتي شي بعض وخت یو سیز دی که سړی خپله بدرنګي کمزوری نو شی اچوي ځان پې ښایسته کوي بعض وخت کې عزتمندو انسان دومره کار والی چې بیکاره شی م واچوي خلک وایي هغه پلاني چې اچولی هغه رنګ کوټ راله راکه او فلاني چې اچولي هغه رنګ سپلی راله راکه هلکه دونه قیمتي خو نه دي هغه څه خاص نه نه مړه فلاني سره ډېر خوند کو نو ما سره به هم خوند کوي نو بعضې خلک عزتمندو زمانه ښایسته کوي خلک مارکیټونه ښایسته کوي جامه هم ځان سره ښایسته کوي کمزوری شی هم بیا تا سره خوند کوي نو د دې وجې نه عزتمندو قدر کول پکار دي نن سبا د ټولو نه زیات وخت به څه ضایع کېږي دا یو اهم خبره ده د بوډاګانو د ځوانانو د ښځو د نرو ماشومانو عالمانو غیر عالمانو د دې ټولو نه لویه فتنه چې تر اوسه پورې راغلې ده په دنیا کې هغه موبایل دی د دې نه غټه فتنه اوسه پورې نه تېره شوې ډېرې فتنې راغلي یو لک کسان یې مړه کړي مثلا 50,000 کسان یې مړه کړي دي خو موبایل داسې کس دی چې د دنیا کم ځای ته موبایل رسېدلی دی او چا سره موبایل لاس کې دی نو څه نه څه نقصان یې د هغه کړی دی که هغه عالم دی که غیر عالم دی که هر څوک دی څه نه څه نقصان یې کړی دی که د ټولو نه کم نقصان هم وي او هغه کم نقصان د ټولو نه غټ دی هغه د وخت ضایع کول دي کله نه کله سړی هسې موبایل کې لګي پخوا به چې سړی دغه شو عزتمندو یو 2 رکعته مونځ به وکړو راځئ یو 2 رکعته مونځ به وکړو او لږ تلاوت به وکړو یا که نور هېڅ نه راځئ مور سره به کښېنم ماما تپوس به وکړم او د دې ګاونډي تپوس به وکړم مړی شوی دی دعا به ورته وکړم نو ټایم به مې پاس شي که هېڅ به نه عزتمندو بار به لاړې یو باغ کې به کېناستو نو سیاحت به وکړو خوږه هوا به وخوړه او د مالټو باغ ته به لاړې د ګنو باغ ته به لاړې اوس خلکو سره ټایمونه نشته وایي زموږ مارکیټ کې ښې سرې مالټې میلاویږي ځکه چې هلته ځي نو باغ ته صرف مالټو دپاره خلک نه ځي هلته د ریفریشمنټ دپاره ځي خوشحالۍ دپاره ځي دا مالټې تاله هغه خوشحالي نه درکوي ته باغ ته چې لاړ شي ورپسې نو عزتمندو دا ټول څیزونه دې وجې نه ډېرې بیماریانې راغلې اوس بیماریانې ډېرې زیاتې شوي خلک وایي دا ډېرې بیماریانې د دې ډېر تعلق موبایل سره دی دا موبایل چې دومره تیز کار کوي چې دلته نه ډایرکټ ته رینګ وکړي او ډایرکټ د امریکې ته آواز ورسیږي کوم څیز چې څومره طاقتوري او د کوم څیز چې څومره فایده زیاتوي دقه شان د هغه څیز نقصان هم زیاتي الغرم بالغنم فایده نقصان تړلی دی یو بل سره سیکل نه انسان فایده کمه ده ډېر وخت کې سړی رسي کلي ته پې سړی ستړی کوي نو عزتمندو خو که د سیکل نه راپرېوځي نقصان هم کمي سیکل چې د نه روک شي نو دومره نقصان دی نه کېږي یا که پنچر شي دومره نقصان یې نه دی که ټلی یا څه شی ترې لرې شي ټیر نو بدلول هم آساني ځکه فایده یې کمه ده د دې په نسبت باندې عزتمندو موټر سایکل د دې نه تا زر رسوي او پیسې هم پې ډېرې لګي
خو د موټر سایکل نه چې ته راپرېوځې نو که سایکل نه راپرېوتې هسې سړی بس خلک ورپورې خاندي راپرېوتو او نور پکې دومره څه نه او یا لږ ځای وګرېږي راوګرېږي. خو د موټر سایکل فایده زیاته ده نو نقصان یې زیات دی چې د موټر سایکل نه راپرېوځې نو کم از کم خپه دې ماتی یا سړی کاڼی شي سترګې تې ووته او کله ناکله موټر سایکل اور والي او موټر سایکل باندې خرچم بیا ډېر راځي. دغه شان عزتمندو جهاز بیا د دې ټولو نه تیز دي ډېره فایده یې ده 40 منټ کې د کراچۍ ته رسئ 3-4-5 غنټو کې د سعودي عرب ته رسئ مخکې او په میاشتو کې رسېدی نو فایده یې زیاته ده خو نقصان یې زیات دی. نو د جهاز نه چې راپرېوتې نو بس غیبانه جنازې به د پسې کوي خدای دې بزو بخي ځکه پته دې نه لګي چې چېرته تللی دی سړی کله ژوندی مې او جنازې د پسې کوي ډېر ښه سړی خدای دې وبخي هغه لاندې چې کوم دی وروره چېرته ځنګل کې پروت یو د 3-4 میاشتې پس راشي بس د خرمانو باغ ته پرېوتې وم یو څو ورځې مې هغه وخوړې اوس راورسېدم. نو چې د کوم څیز فایده زیاته نو په دې وخت کې د ټولو نه زیاته فایده د موبایل ده د ټولو نه زیاته فایده د موبایل ده. لکونه کروڑونه روپۍ عزتمندو په دې باندې پاس کېږي او په دې باندې کارونه کېږي کاروبارونه کېږي نو د دې وجې نه عزتمندو د ټولو نه زیات نقصان هم د دې دی د ټولو نه زیات نقصان. نو کوم سړي چې په موبایل باندې خپل وخت بچت کو دا د دنیا د ټول نه قیمتي سړی دی. تاسو دې ډېرو مالدارو خلکو له لاړ شئ دوی سره زاړه زاړه واړه موبایلونه وي نو ستا به ورته کله ناکله دا مه راشي چې لکه دومره مالدار او نه سره ایفون شته نه فلانې نه ډنګرې هغه د دې وجې نه کوي چې په دې نورو موبایلونو کې د هغه ټایم ضایع کېږي ګینې شوق د هغه هم وي ګاډی ځان سره بهترین ساتلی بوټان کپړې ډېرې اعلی استعمالوي کور یې ډېر ګران جوړ کړی موبایل کمزوری استعمالوي ځکه موبایل ته د زارو په نظر ګوري او زار به نه استعمالوي ډېر او د هغه په دفتر کې خپل چې کوم دی پی ټي سی ایل کنیکشن وي نو هغوی څه کوي هلته شته کور کې کنیکشن شته موبایل داسې شی دی چې کله هم تا کولاو کو څه نه څه به ستا نقصان کوي که با اختیاري یو که بې اختیاري. نو دې وجې نه عزتمندو دوکان کې ډېر کم موبایل استعمالوئ دغه رنګې سټډي وخت کې کم استعمالوئ د ضرورت وخت کې کم استعمالوئ او د دې ښه یو طریقه دا ده چې موبایل پیکج بس مه کوئ ډېر یا که کیم یو انسان دې ځان ته صرف په واټساپ استعمالوي د واټساپ پیکج دې کوي او هغه د استعمالي دکانداران خلک یو بل تصویران لیږي او د پیسو رسید لیږي خیر دی. نو زیات نقصاني شي چې کوم دی یوټیوب او دغه د عزتمندو فیسبوک دا څیزونه چې کوم دی نقصاني دي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي او که استعمالیم نو عزتمندو یو ټیم مقرر کا د شپې چې لاړ شي دونه ټیم به یو ګنټه به دا استعمالو که ته وایې چې زما مثلا په دې باندې واک نشته دی کله چې زور ته کښېنم نو زه درته طریقه ښیم طریقې شته طریقه دا شته چې ځان باندې جرمانه ولګوه چې کومه ورځ ما د یو ګنټې نه زیات موبایل استعمال کو نو 100 روپو نوټ به ورکوم غریبانانو له نو په غریبانانو د چا پیرزو نه کېږي نو بس والله که ته بیا دا موبایل استعمال کړي یو ورځ به غریبانانو له ورکړي بیا دا خواره خولي نیولي موږ یې هسې پکې ګیر کړي او موبایل هم زمونږ دی وسې نو غریبانانو سره د چا پیرزو پې نه کېږي او بل چا سره او دغه رنګې بل چا باندې د خرچې د چا زړه نه کېږي یا چې کوم ستا کنجوس ملګری دی د باندې به روټۍ خورم نو کنجوس باندې د چا روټۍ ته زړه کېږي نو د دې وجې نه عزتمندو ځان باندې به جرمانه لګې ځکه دغه جرمانه نشي لګولی تشپاڼې پیسو درک دې نه لګېږي نو ځان باندې بل وکړي چې کومه ورځ ما نیمه ګنټې نه یا ګنټې نه زیات موبایل استعمال کو نو زه به چې کوم دی 10 رکاته نفل کوم یو نفلي روژه به نیسم یو څو روژې ونیسه نو ته ګوره چې صحیح کېږي که نه صحیح کېږي دا یاد لري عزتمندو موږ هر حوالې سره ځان سره محنت کوو او دې حوالې سره دینی حوالې سره ځان سره محنت نه کوو ذکر به کوم د الله نوم به زر پیرې ویم سبحان الله الحمدلله به ویم او 15 وخته مونځ به جمع سره کوم که ومې نه کو نو بیا به دا کوم دا ټولې موبایل سره دا خبرې وتړه نو دې طریقې سره عزتمندو د مور او پلار خپې به زور کوم چې کومه ورځ مې موبایل زیات استعمال کو نو ته د مور او پلار خپې نه سبا څوک زور کوي نو دې کې به 2 نیکیانې میلاو شي یو به د موبایل نه هم لږ ایثار شي او دویم نمبر د مور او پلار د خدمت یا د غریبانانو سره د مدد یا د نفل کولو عادت دا څیزونه به هم دې شروع شي نو دې طریقې سره عزتمندو دا خپلو ماشومانو ته مو ځان وایي
کور کې یو ټیم مقرر کې بس هغه ټیم ټول راوالي موبایلونه ښه مزېدار کښېنې ورته وایي دا د موبایل پیریډ دی او بس هغه ټیم ختم شي بس قصه ختمه او دکان او په دې شیزونو کې صرف به قدر ضرورت به وقت ضرورت د دې شیز به خیال ساتي هر یو شی کې عزتمندو نو یو څو شیزونه خو موبایل ختم کړه موبایل سره ډیر شی نه ختم شو عزتمندو کمالی شی دی موبایل سره ډیر شی نه ختم شو خو یو څو شیزونه پاتې دي دام ختموي که دغه ختم کړو نو انتهایی نقصان به وکړي موبایل سره څه شی ختم شو عزتمندو موبایل سره عزتمندو ټلیفون ډیر حده پورې ختم شو اوس د ټلیفون کنیکشن یې څوک ډیر نه لګوي سیوا د دفترونو نه څوک د ټلیفون موبایل سره ختم شو دغه رنګې چې کوم دی عزتمندو ټي وي ډیر حده پورې موبایل سره ختم شو موبایل دومره خطرناک او عظیم شی دی ټي وي مخ به ټي وي دپاره به مونږ په خپله ماشوموالي کې به علاقه کې یو ټي وي هغه کور ته بتلو او دغه رنګې عزتمندو ماشومان به نو چې موبایل رالو ټي وي ختم دغه رنګې کمپیوټر هم ډیر حده پورې ختم کو او دا شان عزتمندو موبایل سره سره ګړۍ ډیر حده پورې ختمه شوه ټیم په هغې کې میلاویږي کیلکولیټر ډیر حده پورې ختم شو اکثر موبایل کې کیلکولیټر یو سیز ځان سره څومره شی نه ختم کړی عزتمندو دغه رنګې کیمرې غټې غټې کیمرې به په لکونو روپو خلکو اخیستې ډېرې کیمرې هغه موبایل سره ختمې شوې دغه رنګې شیشه مخکې به نسوارانو ځان سره د نسوارو په ډبي باندې شیشه لګوله نو چې نسوار به یې واچول هغې کې به یې ځان ته کته نو په دې کې د کتلو صحیح نسوار به هم چې واچول ځان ته به یې کته چې لکه دې کې زه څنګه شیخ ښکارم یا زه دې دپاره به یې کته چې د بریتونو کې مې نسوار نه نښتي نو اوس عزتمندو د نسوارو ډبي هم خلک ځان سره نه ګرځوي دا موبایل ختم کړو او دغه رنګې شیشې ځان سره ختمې کړې اوس هغه نه ګوري د جیب والا پرس عزتمندو موبایل ختم کو مخکې به خلکو ځان سره غټې غټې بټوې ګرځولي اوس موبایل کې وروره اکاؤنټ دی ایزي پیسه اکاؤنټ جاس کیش اکاؤنټ میزان اکاؤنټ ټول اکاؤنټونه په هغې کې پیسې په هغې کې پرتي تصویران په هغې کې پراته هر څه په هغې کې پراته نو د جیب بټوې ډېر حده پورې موبایل ختم کړو دغه رنګې عزتمندو کلینډر به خلکو ځان سره ګرځو لیکلو دپاره به وړه کاپۍ ځان سره جب کې ګرځوله اوس لیکل په موبایل کې کیږي کلینډر په موبایل کې پروت وي دا ټول څیزونه عزتمندو ځان سره کوي کریډټ کارت به خلکو ځان سره ګرځو اوس ضرورت نشته دی موبایل ایپ او میزان ایپ او فلانی بینک ایپ واچوه ډایرکټ چې کوم دی پیسې ځي او د بینکونو تم د تګ ډېر ضرورت نه د شپې نیمه شپه هم چې کوم دی خلکو ته پیسې لیږلی شي پخوا به چې عزتمندو پیسو ته به ضرورت شو یو ځای کې به وي نو بس هلته به یې سرای کې شپه وکړه سهار به دې بیا رابطې کولې اوس د شپې شپې چې کوم دی پیسې لګولی کېږي د موبایل کارډونه ختم شو موبایل کارډونه ورسره راوړه واچوه څنګه واچوم کم کوډ وام دا کوډ وام قصه ختمه ایزي پیسه کې او په دې اکاؤنټونو کې ډایرکټ کېږي دا ټول څیزونه چا ختم کړه موبایل ختم کړه خو عزتمندو اوس یو څو څیزونه پاتې دي او دام لګې دي ختموي دغه څیزونه یې ختم کړه ښې وکړه دغه ایجادات دي د دې په ځای باندې دا په کار باندې رالو سهولت میلاو شو خو عزتمندو موبایل اوس یو بل کار شروع کړی دا خطرناک کار دی که دا چا سره شروع وي نو په دې باندې یریدل دله په کار دي ستا یې غټ نقصان وکړو دا مخکیني خو نقصانونه نه دي فایدې وي موبایل عزتمندو ښځه د خاوند نه جدا کړله ښځه چې کوم دی د شپې ځان ته پښتو ډرامه اردو ډرامه انګریزي ډرامه چې په کومه ژبه پوهېږي هغه ډرامې ګوري د خاوند نه جدا سملي وایي دا د شپې خڼار کوي سلینسر یې ډېر زیات ګړوېږي او ډېر آواز راځي او دا عزتمندو خاوند سره نه اوته کېږي بل خاوند د ښځې نه جدا کو عزتمندو دا موبایل دا کار وکړو ځکه خاوند د شپې ډرامې ګوري فلمونه یې ګوري ښځه نیکمله دا د شپې تهجدو له راپاڅېږي هغې باندې د موبایل آواز بد لګي ته پې ګانې اورې او پردې نامحرمه هلکان جینکۍ پې ګوري په ښځه باندې بد لګي نو ښځې د خاوند د کټ نه جدا کړه او اوس لګې دي پوره کمرې د یو بل نه جدا کېږي نو دا خوارسټی چې کوم دی ټول عمر دلته په دې دوکان کې چې کوم دی دا تاویږي را تاویږي دا خړ سري نیولی چې کور ته ځي خړ سري دوړې پې پرتي او د شپې چې کوم دی د هغه پاکې خوږې بیبي نه چې کوم دی محرومه شو نو عزتمندو ښځې د خاوند نه جدا کړه خاوند او دغه رنګې بلې طریقې سره په دې طریقې سره جدا کړه
چې عزتمندو د ښځې لګی دی بل چا سره تعلق خپل خاوند ټایم نه ورکوي. انسان عزتمندو تعلقاتي دی، انسان مینه خوښوي. زناور مینه خوښوي. نو یو زناور چې کوم دی ډېر غوسه وي ته ورته د روټۍ یو ټوټه ونیسه هغه لکۍ خوځوي، وایي دا ښه سړی دی، مینه دې ورکړه وچه روټۍ. نو دغه رنګې انسان مینه غواړي، بچي اولاد ښځه مینه غواړي. او ته زنګین کسې د مینه باندې نه پوهېږي، کنځلې ردې بدې کې او د خولې نه د نسوارو سرګټو بوی خیږي، نو بس ښځه ځان له چې کوم دی بل کس وګوري. صفا خبرې دي عزتمندو، دا د هر چا کور کې کیدی شي. داسې نه چې دا خبرې زه تاسو ته وایم، دا د هر چا په کور کې کیدی شي دا خبرې. چې چېرته موبایل دی نو د موبایل نقصان به راځي، چې ته بدن لري بیماري به درته لګېږي. نو دقه شان عزتمندو موبایل سره ښځې خاوند جدا کړه. د خاوند دی چې کوم دی ښځو سره تعلق دی د سړو په نومونو باندې سیف کړي دي. ځکه بعضې ښځې پوهېږي نه پوهېږي نو دو سره کړي جامداد، ګلداد، رحیمداد. بعضو کې ورته مفتي صاحب هم لیکلی و چې دې نمبر سره کار نه لري. هغه مفتي صاحب مطلب د هغه مفتو چې ورته جینۍ میلاو شوې ده. او کله سره مولانا لیکلی، کله سره لیکلی بوس. یو سړي ته یو ځل رنګ راغلی هغې باندې لیکلي و غم. او یو ځل ما ملګري و هغه سره مې کته یو ځل مې لیکلي بلا. که دا څوک دی؟ وایي دا مې ښځه ده، ځکه د ټول نه غټ غم ښځه ده او د ټول نه غټه بلا ښځه ده. نو خپلې ښځې سره بلا لیکلي او پردۍ جینۍ سره چې کوم دی په ما ګران او په ما ګرانه او زړګې، داسې ورسره کوي زړګې نه لرګې. ځکه د ښځو خبره شوه نو زړګې نه غرګې، د غر والا خلک ورته غرګې وایي. نو دا عزتمندو موبایل دا نقصان وکړو. دویم نقصان یې دا وکړو عزتمندو دوستانه تعلقات یې ختم کړه. مخکې به ملګرو سره خلکو لطیفې کولې، ملګرو سره په بړق بړق باندې سړي وخندل، خندا زړه له چې کوم دی عزتمندو تقویت ورکوي. او اوس عزتمندو ځان سره خاندي، موبایل یې نیولی لکه لیونی چې خاندي. لیونی عزتمندو ځان سره خاندي. نو دا هم کله ناکله خندا شي، ښځه ورته خدای دې خیر وکړي سړي باندې بیا څه چپه راغله که څنګه خاندي. دا حالت دی عزتمندو. او دغه شان عزتمندو ډرامې ګوري، ډرامو ته جاړي، سلګۍ وایي څه چل شوی دی، پلانې پکې مړ شو، خدای به هلته اوسېږي چېرته مړ شوی دی. ښځې جاړي پر دې ډرامو ته، پلانې خو یې مړ کړو، اوس بیا د هغه بچو څه کېږي. ډرامو ته ښځې جاړي. د یو بل نه عزتمندو خلک جدا کړه. دا د موبایل نقصان دی عزتمندو. دریم نقصان دا دی سټوډنټان طالب علمان د سبق نه وران کړه. موبایل د پلار نه دې باندې ویلي دي کې زه سټډي کوم او دې کې مطالعه کوم، سبق پکې وایم. او دغه رنګ عزتمندو پکې چې کوم دی سبقونه وي خو نورې قص قطارې پکې کوي، داسې نه کوي. نو د دې خبرو عزتمندو دا نقصانونه چې کوم دی اوس په ورو باندې دا خبره هم وړه ده. یو نقصان دا شو د مونځ په ټایم کې موبایل ګوري، مونځ جمع لاړه. بعض وخت د روژې په ټایم کې چې کوم دی پېشمني په ټایم کې ګوري، پېشمنۍ ته لاړ شي. د روژماتي په ټایم کې موبایل ګوري، روژمات یې ګډوډ شي. او د حج په وخت کې عزتمندو د طواف په وخت کې بعضې کسان موبایل ګوري، د طواف چکرونه دې ګډوډ شي. ورته وایي مفتي صاحب دې کې به اوس څه کوو؟ موږ دی بیا د سره کا طواف په دوران کې بعضې کسان موبایل ګوري. د مونځ رکعتونه عزتمندو ګډوډ شي، ځکه مونځ نه مخکې موبایل استعمال کړي شمار کې ګډوډ شي. نو دې خبرې اوس دام خبره اوس د ټولو نه زیات نقصان، اخیری نقصان دا کوي اوس موبایل د سړي ایمان ته نقصان رسوي. ځکه ته خو پوهېږې نه یو سکالر دله رالی او هغه په ایمان باندې، په مونځ باندې، په روژه باندې بحث کوي او هغوی په دې باندې ډېرې خواريګانې کړي. 20 کاله هغه د مسلمانانو نفسیات زده کړي چې مسلمان په کومه خبره دوکه کېږي. هغه د ده دپاره علم حاصل کړی، باقاعده PhD کړي، سایکالوجي، هغه نفسیات پړاو کړي او نفسیات یې ویلي وي. دې ته سایکالوجي وایي چې نفسیاتي طریقې سره داسې سړي ته به څنګه خبره کې. هغه دا زده کړي وي او عزتمندو د مونځ څه فایده نشته. د مونځ څه فایده ده؟ ته ښه کار نه کوې، د مونځ څه فایده ده؟ دا ځان له خبره په خپل ځای صحیح ده ساده پورې، خو دوی ورپسې ډېر خواږه شي. نو اوس لګیا دی موبایل د ایمان نقصان کوي. ډېر کسان مونځ نه کوي، چې ورته ولې صرف په مونځ خو نه ده که نه؟ مونږ
یو بالکل صرف په مونځ باندې الله یو انسان بخلی ولې نه ده الله رب عزت په یو عمل هم سړی بخي دا خبره مه کوه نو دا که د دې وجې نه کوي چې یو سړی مونځ کوي او ظالم دی که هغه ته وکړي نو خیر دی یو ظالم سړي ته سړی وایي صرف په مونځ خو نه ده که نه ته ظلم کوې نو دا خبره په هغه ځای کې صحیح ده یعنې صرف په مونځ به ته هغه نه ځي خو هسې بېساره خبره کې مونځ یادول هره خبره کې ملا یادول هره خبره کې جومات یادول ما بل یو پوسټ وکتو وي ټول خلک لایک یې مو ورکړي ټول خلک وایي ګوره هره کوڅه کې درې مدرسې دي او بیا داسې ملک کې موږ اوسېږو چې هره کوڅه کې درې جوماتونه او درې مدرسې دي او د ملاوټ پی خرڅېږي ګوره د ملاوټو پی مسلې جومات سره او مولا سره او مدرسې سره وتړله دلته ستا نقصان ته مې او که نه یار والله مدرسې خو ډېرې زیاتې دي او بیا هم د ملاوټ پی خرڅېږي نو د خدای ساده په کوم د پیو دکان کې مولا ناست دی چې د ملاوټو پی خرڅوي ستا د مولا نه زړه توری لګی دی د عالم نه دې زړه توری د عالم پیو سره سویمه ده د پیو دکانونه خو ستاسو وي او لګی دی زړه یې هم د دې کس د پلار د پیو دکاني او زړه یې تورېږي د امام نه وایي دا د امام کار دی امام خو بیان کړی دی او د امامانو دکان هم د پیو نشته نو اوس عزتمندو دا عوام چې کوم ګناهونه کوي د هغه ګناهونو قصوروار مولا ګرځوي دا د لا بله یو سړي خپله ګناه پردي دغه پرې راوړي الا بلا برګردني مولا موږ ورته مردي بدي برګردني مقتدي هسې رښتل کې ځان باندې نو دا یاد لرئ عزتمندو عالم چاته هم نه دي ویلي چې ملاوټ والا شی خرڅوه نو د عالم دې سره کار نشته د جومات دې سره کار نشته دا خو موږ له تاله ویل پکار دي چې ظالم بچې جومات ته م راځي او بیا ملاوټ پی خرڅې موږ به تا ته دا ویو او دا دومره بیانونه هم ته اوري او بیا هم دوکه کې دا به موږ تا ته وایو نو دې طریقې سره عزتمندو دا خبرې روانې دي اوس درته یو څو مسایل بیانو یو خبره دا د عزتمندو خپلو بچو ته فیشن چې ورکوئ جنۍ ته د جنۍ لباس ورکوئ الک ته د الک لباس ورکوئ دا ډېره ضروري خبره ده دا په انسان باندې اثر کوي او دویم نمبر دا شریعت رو سره ناروام دي د الک نه جنۍ جوړول د جنۍ نه الک جوړول دا ناروا ده نبی علیه صلات وسلام حدیث ته چې لعنت پې راغلی او یو حدیث کې راځي لیس منا وایي دا سړی سره زمونږ نه دی نه من تشبه بالرجال من النساء چې کوم سړی ښځوټارې ګرځي د ښځو په شان باندې ګرځي ولا من تشبه بالنساء من الرجال او نه هغه ښځې چې هغه الکماري ګرځي د الکانو په شان باندې ګرځي دا زمونږ نه نه دي یو معنا خو زما د امت نه نه دي نو مطلب دا زما امت کې چې څنګه خلک پکاري دا هغه شان کس نه دی او یا زما په طریقه باندې نه دي یا زما محبوب زما خوښ نه دي دا هم ځان ته سړی وایي نو بعضې کسان عزتمندو ماشومانو جینکو ته د الکانو جامې اچوي ټیک ته بعضې کسانو الکان نه وي هغه جینۍ ته لباس د دې وجې نه چې دا ماته د زوی په شان ښکاري نه په جامو باندې څوک زوی کېږي نه او بعضې کسان بچي سره ډېره مینه نو شوخ لباسونه د جینکیانو شیونه ورته واچوي د هغه لوریانې خوښي یا لوریانې نه یا د جینکو شیزونو کې چونکې لږ فیشن ډېر وي نو هغه خپل الک ته چې کوم دی دا واچوي پینټ شرټ ورته واچوي اوس زمونږ عزتمندو عالمانو کورونو کې زمونږ کورونو کې هم دی وړو ماشومانو ته خو تقریبا ټولو کورونو کې خلک پینټ شرټ اچوي سوچ کوئ او دا تیار سوټونه دي غټ شیخ الحدیث پی نو صاحب یې کېنولی په دې باندې سره زمونږ زما بچي هم داسې کړي دي داسې نه چې هغوی یادوم او ځان نه یادوم دا زمونږ کمزوري ده عزتمندو بچی به په دې باندې کېنولی او هغه به د انګریزانو لباس اچولی دې پورې به دې نه لاندې به پونډۍ ښکاري تنګې جامې به اچولي دا زمونږ کمزوري ده عزتمندو نبی علیه صلات وسلام د دې نه منع کړې ده یو ځل یو ښځه تېرېدله او هغې قوس اچولی و لکه څنګه چې سړي لیندا اچوي یا تلوار په غاړه کې اچوي نبي اسلام دا زما د امتیانو کار نه دی دا ناروا ده کومه ښځه چې داسې کوي دې باندې لعنتي اوس حساب الټه شو عزتمندو ښځې چې کوم کمیسونه کوي دا پونډۍ د هغې پکې ښکاري نو د دې وجې نه دا ناروا ده عزتمندو سړی به چې کوم دی
دا خنګري ښکاره کوي، ټخنې به ښکاره کوي، دا ګیټي به ښکاره کوي. نو د سړو پرتوګونه لاندې شو. بعضې سړي پرتوګ دومره لاندې ته وایي که اوس به ترې غوزه کي انسان ډیله ښکاري. د دې طریقه ده د پرتوګ چې کله جوړې نو هغه درزي ته ووایه به د ګیټو پورې ماله پرتوګ جوړ کړه چې د اوچتول پکې نه وي. دا اسانه طریقه ده. او یو حدیث کې راځي چې کم انسان تکبر د وجې نه او بعض کې چې عام راځي تکبر د وجې نه د پرتوګ لاندې وي نو ما اسفل من الکعبین من النار د ده دا ګیټي به په دوزخ کې سوځي. اوس ښځې چې کوم د عزتمندو اوچتئ سړو له اوچتول پکار دي. بعض سړی وایي زه پکې بد ښکاره نو ډېرې مه اوچتوه که نه بد نه ښکاري. دا زمونږ ذهن کې داسې خبرئ. زه اوس پټکې په سر کومه که نه چې کله زه ټوپۍ په سر کړم ځان راته بدل ښکاري. نو دا وي داسې ته ګول ټوپۍ په سر کې نو تا ته په هغې کې ځان ښه ښکاري. دا هسې د انسان عادت وي. نو جینکۍ عزتمندو هلکان بدل را بدل ښکاري. عاشق الهي صاحب لیکلي دي و یو ځي ته لاړو نو یو ماشومه وه یو ماشوم یو هلک نو موږ روټۍ خوړل هغه ډېر لطیفه لیکلې ده چې یو محفل ته لاړو یو کس لاړو نو یو هلک هغه ډېر ښایسته طریقې سره خدمت کو. نو یو بل سړي صفت وکړو چې ډېر ښایسته هلک دی چې او ډېر خدمتګار دی. نو شاته نو یو سړي آواز ورکو چې دا هلک نه دی پام کوه زما لور ده لباس ورته داسې نو دا کس ورته وایي چې خفه نه شي وایي ما ته پته نه وه چې ته د دې مور یې. هغه وایي نه زه خو یې مور نه یم زه خو یې پلار یم ځکه هغه هم د مور په شان هغه هم لباس دونه بدل کړی. دا حالت لور یې د هلک په شان ښکاره کېده او هغه پلار یې د مور په شان ښکاره کېدو. د خپلې لور نه هلک جوړ کړی او په خپله هلک د ځان نه جینۍ جوړه کړې. هغه ورته خفه نه شي ما ته پته نه وه چې دا ته یې مور یې. هغه وایي نه زه خو یې مور نه یم زه یې پلار یم. دا حالات دي عزتمندو. نو د دې وجې نه ماشومانو ته لباس اچوئ، ګران لباس اچوئ، ښایسته لباس اچوئ. بعضې لباسونه مشترک وي خیر دی هغه استعمالولی شي، هغه هلک هم استعمالوي هغه جینۍ هم استعمالوي. خو چې کوم مشترک لباسونه نه وي دا به نه کړي.